زه د لایک او د فالو لپاره افغانستان ټیم باندې ویډیوګانې کوم. دا کم کسان چې په ما باندې تنقید کوي نو نن حقیقت واوري، ځان نه درته پرشته نه جوړوم، خو د نن نه پوره 3 کاله مخکې ډیره سخت نالګي و زما د افغانستان د خلکو سره. ولې چې ماته خلکو غلط تصویر خودلی، ماته دا پته نه و چې د افغانستان غونډه کې مینناک خلک هم لا شته دي په دې دنیا باندې. هغوی چې څومره مینه څومره عزت مال راکړی دی که نه، دا صرف ماته پته ده، دا تاسو ته پته نشته دی. دا کم کسان چې په ما تنقید کوي چې طارقه ته د لایک او د فالو دپاره لګوي، دا دومره په جذباتو کې لګوي، نن درته ښه په ریلیکس مایند باندې وام او نن درته ښه په ریلیکس انداز کې وام. حتی کې د افغانانو دپاره ما په خپله باندې نمک حرامه لفظ استعمال کړی، خو دا د نن نه 3-4 کاله مخکینۍ خبره ده، اوسنۍ خبره نه ده. کله چې ما یو ورځ صرف او صرف هسې د دې حقیقت معلومول دپاره چې آیا افغانان په رښتیا باندې داسې دي چې دا کم خلک یې ماته د تصویر ښیي، دا کم خلک دا خبرې پسې کوي، دا په رښتیا واقعي داسې دي که نه. چې کله ما د دوی په سپورټ کې یو ویډیو وکړله هسې جست د ایکسپریمنټ لپاره، یقین د الله په ذات وکړئ چې افغانانو ماله کومه مینه راکړله، کوم عزت یې راکړو، دا د هغې ورځ صرف ماته پته ده. د هغې ورځ نه بعد ماته پته ولګي چې دا خلک هسې فضول لګیا دي، بکواس کوي. دا په حقیقت کې خو داسې نه ده د افغانانو په باره کې چې دا کومه خبره مشوره شوې ده. د افغانانو تاسو دا مخ لیدلی دی، خو دا د بدو خلکو دپاره دی. دا مخ یې تاسو نه دی لیدلی چې د افغانانو دا د کمو خلکو دپاره دی او کومه مینه خلکو له ورکوي. نو تاسو د دې نه نه خبر. خامخا یار هغه انسانان دي چې ته هغوی ته رد بد وایې، د رد بد جواب په رد بد کې میلاویږي. داسې خو به نه وي چې ته ورته رد بد وایې هغه درته چې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسي، داسې خو نه کېږي که نه قربان. صرف او صرف د دې لپاره مې دا ایکسپریمنټ، دا تجربه په افغانستان باندې کړې وه چې د مینې جواب په مینه میلاویدی شي که نه، چې ته هغوی ته ښه الفاظ استعمالوې په ښو کې به درته جواب میلاویږي. قسم دی په دې سر دې ګرځئ، دومره عزت او دومره مینه درله درکوي. خو تاسو همیشه دپاره ردې بدې ویلي دي، نو تاسو ته به خامخا دغسې نه ردې بدې میلاویږي. هغه د نیوټن لا ده که نه، وایي هر یو ایکشن ریاکشن وي، نو دا چل خو به خامخا کېږي. ته چاله مینه ورکړه، قسم په خدای چې د هغې په مینې په جواب کې درته مینه میلاو نه شوه، ما پسې راشه ما ته وایي طارقه تا خو بکواس کاو، تا خو دروغ ویل، هغه شانته کې بلکل نه شو. ما کتلي دي که نه، زه درته د دې ژوندی مثال دلته کې ناست یم. افغانانو په شان مینهناک خلک په دې دنیا کې نشته دی. دا زما دې لیکلې خبره وایي. پاتې شوه د لایک او د فالو خبره. یقین وکړئ که چېرته کې ما رد بد په هغو پسې شروع کړله که نه، په د زما په ویډیو باندې ټول نه زیات بیا ویوز راځي. خو زه نه کوم چې دا خوله د ښې الفاظو لپاره استعمالېدی شي که نه، نو د بدو لپاره ولې استعمال کړم. او ستاسو مته پته دا کوم کسان چې دا تنقید کوي که نه، د دې هم دا رد بد او دا کړس کړوس دا ډېر زیات خوښ دی. د دې دا ښې خبرې، دا د مینې خبرې، دا د امن، دا د ورورولۍ خبرې د دې خلکو نه دي خوښې. دا هم دې ته ناست دی چې دا خلک اوس رد بد شروع کړي او په خپلو کې په منځ کې شي. دقه خو ستاسو د بې اتفاقۍ نشان دی که نه، دقه بې اتفاقۍ خو تاسو وخوړئ که نه. ورنه افغانانو کې چې کومه مینه پرته ده، کوم عزت پکې پروت دی، دا تاسو ته پته نشته دی. ځینې افغانان چې کوم د انډیا سپورټ کوي چېرې دا زموږ رونه دي او دا زموږ بایګان دي، نو دا هم غلط کار کوي. هندو ستا رور چېرته نشي کېدلی. دا خبره ځان سره یاد ساته چې ته څومره هم ډېر دا کم کسان، ټول نه، ځینې خلک پکې دا خبره کوي چې پښتون ستا رور دی، دا پښتون به در سره په هر ځای کې ولاړي. که په بهر ملک کې په تا باندې څه سخت راشي نو هغه ځي کس به تال نه راځي. دا د پاکستان دا پښتون دا زما د لیکلې خبره اوره چې دا به ته په سر کې ولاړي او دا به دې په سخته کې ولاړي، دا به دې په کار راځي. هر ځای کې ښه او بد خلک شته دي. داسې نه وایم چې ټول افغانستان ګنې ښه خلک دي او سمې فرشتې دي، خو 80% خلک چې کم دی باشعوره دي، هوښیار دي، پوهه دي. دا 20% کم څه خلک دي دا ناپوهه خلک دي، او دا ناپوهه خلک او دا بد خلک زموږ په پاکستان کې هم شته دي. نو دغه 20% خلکو څه د هغه 20% ناپوهه خلک او څه زموږ د پاکستان ناپوهه خلک دیو په منځ کې دا مې تو شروع کړی دی او د دې د وجې هغه ټول ماحول یې ګنده کړی دی. د افغانستان چې څومره هم سوشل میډیا ورکرز دي، د هغوی دا ډیوټي او دا فرض په ځان وګڼي چې دا ناپوهي زموږ د دې خلکو په منځ کې ختمه کړي او دا پښتانه په خپل منځ کې سره یو کړي. داسې به صرف نه چې زه به د افغانستان د لوبډلې همیشه دپاره صفت او تعریف کوم چې کوم ځای کې کله غلطي کوي. 13 ورځې میچ بایللی و د ویسټ انډیز نه، په هغه کې ما ټولې غلطۍ هغوی ته منشن کړي چې وروره په دې ځای کې داسې غلطۍ نه وي. تنقید به هم پرې کومه ځکه چې کم کس یا کم ټیم یا کم خلک ستا خپلي په هغو به ته تنقید هم کوي په کوم ځای کې چې غلطېږي، په کوم ځای کې ورانېږي. په پاکستان باندې هم زه تنقید کوم، په افغانستان باندې هم کومه، د هغې په ټیم باندې. وجه دا ده چې په کوم ځای کې غلطېږي هلته به ورته ښیم چې وروره په دې کې غلطي وشوله. په انډیا باندې زه تنقید ولې نه کوم، په انډیا پسې زه صرف او صرف خاندلی شم، تنقید پرې نه شم کولی. ولې چې ما له څه ښه او بد نه راځي، زه د هغې سپورټ له سره کوم نه، زما هغه پښتون ورور دی هغه مې په کار راځي. هغه ورځې نه ما ته پته ولګېده چې د افغانستان خلک مینهناک خلک دي، او د هغه ورځې نه مې ځان سره واده وکړه چې د خپلو پښتنو په منځ کې چې دا کومه بې اتفاقي راغلې ده دا به د دې من ختمو، دا د درېیم ګړي چې زموږ په منځ کې دا کومه بې اتفاقي راوستې دا به د دې من نه وباسو. بهرحال که تاسو دې له هر شکل ورکوئ، دا ستاسو خپل نیت دی او خپل مایند دی، په دې کې زه څه نشم کولی. بیسټ ویشز ود افغانستان کرکټ ټیم چې الله د ساوث افریقا نه په هم دغه سیمي فاینل وګټي او بیا په فاینل هم وګټي.